بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، تاسو د دې مشر دا ویډیو ګورئ. د دې نه پس بیا ستاسو سره څو خبرې په نوخار کې شو بنديږي، په 400 کې شو بنديږي، څه کوي جنې مخلص روان دی، جهانگیر صاحب روان دی، فلانه روان دی، دا دیو دا فحاشي ده او دا جی اوریانی ده، په دې کې جدا چل دی، په دې کې جدا چل دی کنه. نو دې مليانو ته زویم الکه مليانو تاسو سم نشئ کولای د خدای نیک بختو. تاسو د منظم پیسې لري، تاسو خاتم پیسې لري، تاسو مړیم پیسې لري، تاسو چې کوم د روزیم پیسې لري، تاسو د زکاتم پیسې لري، تاسو چې کوم دینو په تراو کې پیسې لري، تاسو په ختمونو کې پیسې لري. خپل پیسې خو یو سکند چاته نه پرې دی. لکه شرم وکړي، لکه حیا وکړي، د بل پر رزق قلت یو خی مړه فلانی ځای کې شو د ډنګري ځای کې شو د فلانی ځای کې دا چلې، فلانی ځای کې دا چلې. سینما خو تاسو نشئ بندولې. دا د په تراشه په شمه سینما د په پیښور کې بند کړه، چا په پلار کې ضرورت بند دي کیزه چې بربند فلمونه پکې چلی او د شو نه رانی شو پسې کوته کې راولي، جهانگیر راغلی، فلانه راغلی، ډنګره راغلی. غریب سړی نوړی بدی شي په خله کې، د غریب سړی بچی بدی شي، د غریب سړی تعلیم بدی شي. عزتمندو، تاسو د دې مشر دا ویډیو کتله. دا مشر ولی دومره غوسه دی او په قار سره چې کوم د خبرې کوي، د هغې وجه دا ده چې دغې نوخار طرف ته چونکې جهانگیر خان هغه اعلان کړی زمونږ به دغلته شو وي د اختر د څو ورځې، نو دغلته زمونږ د جمعیت علما اسلام علما را پاڅېدله او د هغې خلاف یې اواز اوچت کو. دغه رنګې په تېر شوي اختر کې دیو په 400 کې د شو اعلان وکړو. هلته چې کوم دی مفتي عبدالرؤف صاحب را پاڅېدو چې هغه هم زمونږ د جمعیت علما اسلام یو عالم دی او د هغې د برکت نه الله رب عزت هغه شو ختمه کړه. نو دیو په دې وجه باندې چې کوم دی قهر او غوسه دي چې ولې دغه علما ځای په ځای باندې زمونږ دا محفلونه بندوي، زمونږ دا شوګانې بندوي، زمونږ علما ځکه چې کوم دی دا بندوي چې هغوی قرآن ته ګوري، احادیث ته ګوري. ځکه حدیث مبارک کې راځي، نبی اسلام فرمایي من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان. چې څوک په تاسو کې یو ناکاره او غلط کار ویني نو په لاس یې دې منې کې، که په لاس یې طاقت وي، که په لاس یې طاقت نه وي نو په ژبه یې دې منې کې، که په ژبه یې طاقت نه وي نو په زړه کې د هغې څه چې کوم دی هغه نفرت ولري. دا د ایمان هغه کمزوري ولانې درجه ده. نو الحمدلله زمونږ د دغه علماو دغه وس او طاقت دی چې ستاسو دغه شو بندولی شي. دا یو غلط کار دی، د شریعت نه خلاف کار دی. په دې کې به چېرته ډانسونه وي، په دې کې به چېرته زنانه وي، په دې کې به د پردۍ تورسرې وي، په دې کې به چې کوم دی بې حیایي وي. نو که دغه علما د دې خلاف راپاسي، تاسو له پکار دي چې تاسو ولې شاباشي ورکوئ په ځای د دې باندې چې ته راپاسه په مولیانو په علماو باندې رد کوه. او بیا پکې دا خبره هم کړله په پیښور کې پلانکۍ سینما ده، په هغې کې داسې کار کېږي، تاسو ولې نه بندوئ؟ نو خبر داسې ده چې انسان چې څومره د هغې وس دی په هغې باندې مکلف دی. الله رب عزت قرآن پاک کې فرمایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله رب عزت یو نفس چې کم دی هغه نه مکلف کوي مګر د هغې د وس او د طاقت مطابق. که چېرې زما د عالم دومره طاقت وي چې هغه ستا شو بندولی شي نو هغه په دې باندې مکلف دی، د دې به یې تپوس کېږي. او که چېرې هغه دغه سینما نشي بندولی نو کم از کم په زړه کې ورسه موږ ضرور چې کوم دی نفرت لرو، په زړه کې چې کوم دی موږ هغه ناخوښه ګڼو. دغه چې کوم دی د ایمان یو درجه ده. نو ته مولې دغه پیغور مه راکوه تاسو پلانکۍ سینما نشي بندولی، ډنګۍ نشي بندولی. که هغه نشو بندولی چې ستا دا بندول دا هم لویه خبر ده که نه. نو لحاظه ستا خبره غلطه ده او ته وایې چې یار ستاسو د غریب په خوله کې نوڼۍ به دې شي، نو دا خبره ستا غلطه ده. ځکه چې یوازې ته غریب نه یې، څوک چې په بازار کې ټماټر خرڅوي دا هم غریب دی. مونږ خو هغه منع نه کړو چې دا کار مه کوه. که څوک چې کوم دی دغه ګاډۍ چلوي مونږ خو هغه منع نه کړو چې کوم دی دا کار مه کوه، حالانکې دغه هم غریب دی. که څوک چې کوم دی مثال دغلته چمیار دی د چا پیزار چې کوم دی پالش کیو ګنډي مونږ هغه منع نه کړو چې دا کار مه کوه، هغه هم غریب دی. مونږ د غریب مخالف نه یو، مونږ د فحاش خلکو مخالف یو، مونږ چې کوم دی د ډمانو مخالف یو، مونږ دغه خلکو مخالف یو چې څوک معاشرې ته نقصان رسول غواړي. نو دا خبر ستا غلطه ده. حدیث مبارک کی راځي طلب کسب الحلال فریضه بعد الفریضه. حلال کسب چې کوم دی دا د فریضې نه پس فرض دی، لکه مونځ پتا فرض دی، روژه وغیره دا پتا باندې فرض دی، نه پس پتا باندې بیا حلال کسب چې کوم دی فرض دی. نو ته د حلال کسب ولې کوشش نه کوې چې ته حرام طرف ته ځې، د حرام مال کوشش کې، د ناجایز مال کوشش کې. داسې مه کوه. تعالی الله رب عزت یو حلال رزق هم درکولی شي، یو پاک رزق هم درکولی شي، خو چونکې ستا اراده د هغې طرف ته نشته دی نو ځکه چې کوم دی تا ته د حرام میلاویږي.
فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم چې کله دا خلک کاږه شنو الله پاک زړونه کاږه کړه. نو کچری ستاد حرام مال سوچ نه وي، ستاد دغه شوګانو د غلط کار چې کوم د سوچ نه وي، نو الله رب عزت تعالی په حلال طریقه باندې مال درکول شي، تعالی پاک مالوم درکول شي. توري د پاک مال کوشش نه کې، د حلال مال کوشش ولنه کې چې په غلط طریقه باندې مال ګټي. نو لہذا ستا پیغورونه غلط دي، ستا د خبرې غلط دي، موږ ستا د خبرو چې کوم دی 100% چې کوم د خلاف یو. چې یو عالم په حدیث باندې عمل کوي، هغه په شریعت باندې عمل کوي، تا د غلط کار نه منع کوي، ته بیا را پاسو د علماو خلاف خبرې کوه، بیا علماو نه پیغور ورکوه. د مرګ او د ژوند پته نه لګي چې نن مرګ دی که سبا دی که بل سبا دی او کمنټ او ګنټه بس دی. نو لہذا مهرباني کوه، یو ښه کار کوه، ښه کار درته سوچ کوه، او که سوچ کم دی هغه تا د غلط کار نه منع کوي، هغه له پیغور مور کوه. نو تاسو زما دا ویډیو دته ورسوئ چې دته چې کوم د زما د خبرو پته ولګيږي. نو الله رب عزت موږ نیک عمل توفیق راکړي، او الله رب عزت موږ د خپل نافرمانی نه وساتي. وما علينا الا البلاغ.